Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and friends, Assalamu alaikum. Your student question उकड़ो कि न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन के मूंग सर द यव एटम द यूरेनियम ना कि कम एनर्जी पैदा की 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दा द कम जना दा खबर साबित शुवी दा कि दा मूंग सर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पैदा की ज़बनन द आगे जवाब दर कोमा خو د هغې نه مخکې یو اکویشن دی چې هغې ته ویلی کېږي آینسټاین ماس انرژي اکویشن باندې 1905 نه بعد مختلف ساینټسټ دا نه منلو چې دا تیوریټیکل پروف دی د دې څه ایکسپریمنټلي پروف شته دی نه میکس پلانکس هغه بالکل اګري نو دی سره دغه رنګې نور هم ساینټسټ د سره اګري نو ایز اکول ټو MC سکویر سره نو چې کله په 1938 کې اوټوهان او سلاسمین نیوکلیر فیجن ریاکشن دریافت کړو او به د هغې نه بعد په 1939 کې لایزا مایټنر هغې تیوریټیکلی نیوکلیر فیجن ایکسپلین کړو او بیا هغې وویل چې په پروډکټ کې د ماس کموالی راځي او دغه ماس کموالی ځکه راځي چې موږ سره ماس انرژي ته کنورټ کېږي نو دغه ځای نه بیا د آینسټاین ایز اکول ټو MC سکویر ایکویشن هغه بالکل قابل قبول شو او دغه د دې ایکسپریمنټلی پروف وو نو تاسو ګورئ موږ په نیوکلیر فیشن ریاکشن کې داسې لیکو 0N1 92 235 یورینیم بیا 92 236 بیا د بیریم چې کوم اټومیک نمبر دی هغه 56 لیکو ماس نمبر 141 36 92 کرپټان 0N1 3 پلس کیو اصل کې اوس د مونږ کوېسچن دا دی چې مونږ معلوم کو چې 200 میگا الکترون وولټ دا څرنګه راځي نو ګوره دغه اصل کې ایکسپلین کولو مقصد زما دا دی یو ماس نمبر وي یو اټومیک ماس وي په دې کې فرق دی په دې باندې ان شاء الله بیا بعد کې خبرې کوم خو چې دا کم دا ما لیکلي دی 235 دا ماس نمبر دی او دلته کې چې دا کم زه لیکم 235.0439 دا اټومیک ماس دی اوس دې کې فرق دی एटॉमिक मास چې کوم دی دا موږ په AMU یعنی اټومیک ماس یونټ یو کې ریپرزینټ کوو او دا چې کوم دی 235 دی یونټ نشته دی جست لایک نیوټرون او د پروټون تعداد منتخي نو ماس ډیفیکټ کچره ته دا معلوموي چې څومره ماس انرژي ته کنورټ شوی دی نو د هغې لپاره به ته چې کوم نیوکلیر ریاکشن لیکي په هغه به ته په AMU کې لیکي اټومیک ماس یونټ کې یعنی 235.0439 تاسو په پیریاډیک ټیبل کې وګورئ هغه دا ورکړی دی د یورینیم بیا چې کوم بیریم دی د بیریم اټومیک ماس 140.9144 دی بیا د کرپټان 91.9262 دی او دا رنګ نیوټرون 1.008665 پلس کیو دغه کیو معلومو چې په نیوکلیر فیجن کې کم ماس کموالی راځي هغه به څومره انرژي پیدا کوي نو ګوره دا نیوټرون دی دا د ریاکټنټ دی او دا پروډکټ دی د ریاکټنټ چې کم ماس دی هغه 1.008665 د یورینیم والا اټومیک ماس 235.0439 بیا د پروډکټ په پروډکټ کې موږ سره بیریم دی نو د بیریم چې کوم اټومیک ماس دی هغه 140.9144 پلس کرپټان 91.9262 پلس نیوټرون د نیوټرون اټومیک ماس ما سره یعنی چې کوم ماس دی نیوټرون هغه 1.008665 ته خو چې موږ سره 3 نیوټرون وځي نو دا 3 به سره د ملټیپلای کوم ریاکټنټ چې کله ز جمع کوم نه دی هغه راځي 236.052565 یو اټومیک ماس یونټ پروډکټ چې کوم دی دا کنه دا جمع کوم 1 2 3 دا درې واړه چې جمع کوم نو دین راځي 235.855 یو تاسو اوس دې کې وګورئ دا پروډکټ دی دا ریاکټنټ دی نو دې کې وګوره دا کم شوی دی د ریاکټنټ ماس نه نو اوس به دا ماس فرق معلوم کو ماس فرق زما معلوموم نو 236.0525 ماینس 235.85595 د دې نه به دا ماینس کوم نو ما سره راغلو 0.18597 یو یعنی دومره اټومیک ماس یونټ کې ما سره چې کوم ماس ته هغه راغلو 0.18597 یو اوس به څه کوم زه اوس دا ماس دا کیلوګرام ته اړوم
نو ما ته پته ده چې 1 AMU یعنی 1 atomic mass unit دا برابر وي د 1.6605 ضرب 10 کی پاور -27 کیلوګرام. نو چې 1 یو دی دومره کیلوګرام برابر شو نو 0.18597 به سره برابر وي. دی له وزن ضرب ورکم په 1.6605 ضرب 10 کی پاور -27 کی. نو ګوره ما دا ولیکلو دا غسی. نو چې کله زه 0.18597 ضرب 1.6605 ضرب 10 کی پاور -27 ملټیپلای کوم نو دی هغه نه بسره راځي 3.09 ضرب 10 کی پاور -28 کیلوګرام. اوس دا ماس را معلوم شو. مطلب څه شو؟ مطلب دا شو چې موږ سره پروډکټ کې کم ماس کمواله کولو هغه څومره 3.09 ضرب 10 کی پاور -28 کیلوګرام. اوس د آینسټاین equation E is equal to mc square. ادینه موږ راوباسو څه انرژي دغه ماس ورکه پټ کو نو بیا به کیلکولیشن وکړو دغه نه موږ سره راوځي څه انرژي. نو ګوره موږ سره E is equal to del m یعنی change in mass multiply c square. نو c موږ سره speed of light ته already known دی 3 ضرب 10 to power 8 meter per second دی. اوس دې کې del m دی نو del m په ځای باندې وځه پټ کما 3.09 ضرب 10 to power -28. ګوره دا مې پټ کړو صحیح ده. بیا 3 ضرب 10 کی پاور 8 میټر پر سیکنډ او هول سکوير د فارمولې دی. اوس چې کله دا ملټیپلای کوم خپل کې اوس دې کې ویډیو وګديږي نو ډایرکټ ما کړی دی دا چې کله ملټیپلای کوم نو دین راځي E = 2.781 ضرب 10 کی پاور -11 جول. دومره انرژي راځي په جول کې. اوس دغه انرژي چې په جول کې دا چې کله دا ز په میگا الکترون وولټ لا واړو ما نو دا راځي 174 میگا الکترون وولټ. نو د دې نه موږ ته اندازه ولګی دا چې په نیوکلیر فیشن کې موږ دلته کې کومه انرژي اخلو چې دومره انرژي پیدا کیږي نو هغه په دې بنیاد باندې موږ اخلو. نو دلته کې موږ 200 لیکو او اصل کې 174 دا د کیلکولیشن د اسانتیا د وجنه موږ څه کوو موږ دلته کې 200 میگا الکترون وولټ لیکو. اصل کې دا نور وجوهات هم چې موږ دا 200 لیکو خو اوریجنل چې کوم ماس ډیفیکټ دی هغه موږ سره 174 میگا الکترون وولټ راځي. اوس د سټوډنټس کوېسچن کوي چې 2.781 ملټیپلای 10 کی پاور -11 جول نه 174 میگا الکترون وولټ څنګه راغلی. نو دا ما ته دلته کې ایکسپلین کړی دی. ګوره 2.781 ضرب 10 کی پاور -11 جول دی. دا ما ولیکلو ورسره مې دا برا نومریټر کې ولیکلو ډینومینیټر کې ولیکلو. نو لیکل شم دا څنګه کدا واپس د کټ کما نو دلته کې 1 راځي 1 چې دې ملټیپلای کې واپس دا راځي. نو لہذا هیڅ فرق نه ورځي. نو ګوره دې کې اوس ګوره ما 1.6 ضرب 10 کی پاور -19 ضربم کو 1.6 ضرب 10 کی پاور -19 में तकसीम करो. نو دې کې تاسو وګورئ چې 1.6 ضرب 10 کی پاور -19 چې کوم جول دی دا مطلب دی الکترون وولټ برابر دی کنه برابر. نو ګوره دې په ځای باندې ما الکترون وولټ لیکلو دا مې تقسیم کړ دې ته کې راوځي صحیح ده. اول د څه کومه 2.781 تقسیم 1.8 دا وګورم نو دې نه راځي څه دا 1.738125 -11 دی دا برو کې دا +19 شي الکترون وولټ صحیح ده. اوس د -11 +19 سره راځي 10 کی پاور 8 ها. اوس دا 10 کی پاور 8 تاسو لیکل شم چې 10 کی پاور 2 * 10 کی پاور 6 واپس جمع کی واپس دینا دا 8 راځي. نو 10 کی پاور 2 لیکل شم 100 او 10 کی پاور 6 په ځای باندې لیکل شم میگا ولې چې 10 کی پاور 6 ماته د میگا برابر دی. نو 1.73825 ملټیپلای 100 نو چې کله دا 100 کی ملټیپلای کوم دې نه راځي 173.8 میگا په خپل دی الکترون وولټ په خپل دی. نو دا راوندینګ اپ کا نو 174 میگا الکترون وولټ دې نه راځي. نو زه امید لرم چې سټوډنټس په دې خبره باندې پوه شي وي چې په نیوکلیر فیوژن کې مونږ چې کومه انرژي لیکو 174 میگا الکترون وولټ انرژي پیدا کیږي. دا موږ ته کوم ځای نه پته لګي دا موږ ته ماس ډیفیکټ نه پته لګي. او دې کې اهم کردار د آینسټاین ماس انرژي ایکویشن دی E = mc². جزاک الله خیر.